استحاضه باب دې ثابت په بیان د استحاض دا د حیض کتاب شروع دی نو د حیض سره مناسب یو بله بیماری ده چې دا هم په زنانو باندې راځي چې هغې ته استحاض وي یعنی چې د زنانه دا ماهواري ورانه شي بیټیمه شي دې ته استحاض وي اوس په حیض کې دا مسله وه چې په دې زنانه باندې مونځ نشته او بیا یې پې قضا هم نشته او روژه به نه نیسي خو بیا قضا راوړي په دې زمانه د حیض کې به له خاوند خواله نه راځي خاوند به ورسره کوروالی نه کوي دا ممنوع دي جومات ته به دا نه راځي او که حج ته لاړم د حج ټول کارونه به کوي خو طواف په بیت الله نه کوي دا د حایضې حکمونه و استحاض کې دا مسله ده چې دا هم وینه را روانه ده خو په دې کې دا به مونځ کوي دا به روژه نیسي خاوند به یې خواله راځي او که دا په حج کې وه نو تمام کارونه کوي او طواف هم کولی شي دا دې ځان له حکم دی حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت وأي عائشة أم المؤمنين قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم ویلی فاطمی لور د ابي حبیش پیغمبر خدا تا یا رسول الله دا الله پیغمبره انی لا اطهر اف ادعو الصلاه زنه پاکېږم دا ماهواري نه وچېږي ماهواري تېره شي بیا هم وینه را روانې نو په ادعو الصلاه ایا زه به مونځ پرېږدمه څنګه چې په ماهوارۍ کې مې پرېښوده اوس به مونځ پرېږدم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما ذلك عرق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې دا خامخا رګ دی او دا انما دې لپاره ویل چې دا رګ دی ولیس بالحیضه دا حیض نه دی دا د دې رحم په دې خوله کې یو رګ دی دا په رحم کې دننه نه دی نو دا کله کله دا رګ را وشلیږي او دا هم داسې مې کتلي په دې کتابونو کې چې دا شیطان پکې صلته مته ووهي نو دغه ته بیا استحاض وایي پیغمبر خدا ورته وفرمایل چې دا د رګ وینه ده دا د قعر رحم نه ده راغلې دا حیض نه دی نو فاذا اقبلت الحیضه کله چې ستا را متوجه شي او شروع شي زمانه د حیض ته نو فترک الصلاه مونځ پرېږده فاذا ذهب قدرها کله چې دا اندازې تیره شوه لکه به طور مثال د بیمارۍ نه مخکې دی او زنانه عادتو چې د هغې به 8 ورځې یا 7 ورځې یا 9 ورځې یا 10 ورځې حیض راته نو دا به دقه 8 او 9 ورځې به پوره کي چې دا 8 او 9 ورځې پوره شوې بس د دې حیض ختم د دې استحاض به حسابېږي منځونه او روژې او هر څه به کوي نو فترک الصلاه مونځ پرېږده فاذا ذهب قدرها کله چې لاړ شي هغه زمانه او مقدار د زمانې او د عادت ستا نو فاغسلي عنک الدم وصلي بیا ځان وینې وینځه او مونځ کوه باب غسل دم الحیض دا بلې منځ کې یو مسله راله دې سره ټچ چې دغه حیض وران شي نو دغه احتساس شي امام بخاری باب دی انزل د وینو د حیض چې د حیض کما وینا په جامه باندې د زنانه اولګي
نو دا به انزي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها انها قالت دا اسماء وائی سألت امرأة رسول الله صلی الله علیه وسلم یوی زنانه د پیغمبر خدا نه تپوسو کو وقالت یا رسول الله اے دا الله پیغمبره ارأیت خبر را کمالا مال خبر را کم ارأیت اصل کې ته نه ګورې نو چې ته یو شي ته وګورې نو د هغې نه به خبر ورکوې که نه د دې وجې نه ارأیت متضمن دی معنا د اخبرني لره مال خبر راکه اذا اصاب صوبها الدم کله چې ورسیږي د یو زنانه جامې ته وینه من الحیزة یا حیزتې د حیز نه کیف تصنعو دا زنانه به څه کوي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا اصاب صوب احداکن الدم کله چې ورسیږي جامې د یوې تنې ستاسو ته وینه من الحیزة نو فلتقرصه په دې نوک باندې دې وګرئ داسې فلتقرصه په دې نوک باندې دې وګرئ او ثم لتنزحه بماء بیا دې په دې باندې اوبه پونه کي یعنې اوبه دې پې واچئ ثم لتصلي فيه بیا دې مونځ کوي په دې کې. حدثنا عصبو قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان إحدانا وپمنگا یوتنو أمهات المؤمنين کی یوتنا تحیزو حیز بپراتو نو چه حیز بپراغے نو ثم تقترس الدم من صوبها عند طهرها بیا بدی چې کومه ده ګروله او مګله به د ګوتو په سکو په نکونو باندې هغه وینه د خپل جامې نه عند طهرها په نس د پاکېدلو د دې باندې نو بیا په تغسله وینځله وتنزح على سایره په باقي ټولو باندې به اوبه پونه کړې ولې د پاره د ازالې د شک چې شک زایل شي ثم تصلي فيه بیا به مونځ کو په دې کې. باب اعتکاف المستحاضه مستحاضه خزا اعتکاف کولی شي کولی شي حایزه خزا اعتکاف نشي کولی ځکه په هغې مونځ نشته نو اعتکاف په څنګه وکړي او بسا اوقات اعتکاف په جومات کې جومات ته راتلی هم نشي حایزه بنده ده د جومات نه نو مستحاضه خزا اعتکاف کولی شي. حدثنا اسحاق ابن شاهین ابو بشر الواسطی قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتکف معه بعض نسائه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعتکف معه اعتکاف وکړ د سره بعضې بیبیانو ده او هي مستحاضه او دغه بیبي په استحاض کې وه تردمه وینه به یې لیدله نو په ربما وضعت الطست تحتها بسا اوقات ځان ته به یې لاندې پلیټ کېښوده تحتها من الدم د وجې د وینې نه چې دا وینه په جامه نه پرېوځي او وینه چې کوم دی په دې لوښي کې راجمع شي خو مونځ به نه پرېږدي دا. وزعم ان عائشة رأت ماء العصفر وای دې ګمان کوي عکرمه چې عایشې ولیدې اوبه د ګلي عسپر دا ګلي دا عسپر د یو ګل نوم دی ګلي عسپر اوبه ولیدې چې د هغې نه چا اوبه ایستلې وي
نو هغه داسې سوررنګې غوندې فقالت عائشه وایي کأن هذا شیء کان فلانتو تجده دا د ګل عصفر اوبه خدا سي دي لکه پلانې چې وا هغه وینې په خپلې په ځان باندې لیدلې دا خو د هغه وینو په شکل باندې دی. حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه. اعتکاف وکړ پیغمبر خدا په معیت کې وی زنانه د بیبیانو د پیغمبر نه فکانت تردم نو دیبا لیدلو ویني لرا وصفرتا او دارنګي زیړوالی لرا یعنی دا کنایه ده د دم استحاز نه وتصت تحتها او پلیټ به ځان ته لاندې ایښو وهي تصلي دی به مونځ کو دا سوده بیبی دا روایاتو کې راغلي دي. حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن خالد عن اكرمه ان عائشه ام المؤمنين ان بعض امهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضه. بعض بیبیانو چې هغه میان دي د مسلمانانو دي هغه اعتکاف کو او دا مستحاضه وا. نو اعتکاف د مستحاضه ثابت شو. باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. امام بخاری باب دی آیا منځ کولی شي زنانه په هغه جامه کې چې په کم کې دا حیض تیری د حیض په زمانه کې چې د کمی جامې اچولی دي نو په دغه جامو کې دا منځ کولی شي او که وینه پې نه وه او که ونه وي به انځي. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن ابن ابي نجيح عن مجاهد قالت عائشه ما كان لاحدانا الا ثوب واحد. عائشه مولوین وای دونه پر اخیر جامو نه وا چې مونږ د اړې وی د پاره غني جوړې وي نه ما كان لاحدانا نو زمونږ د یو تانی د پاره امهات المؤمنین د پاره الا ثوب واحد مگر یو جامه وا په دغه یو کې به حایز کېدی او په دغه یو کې به پاکې دی هم تحیز فيه په دغه کې به حیز کېدله واذا اصابه شيء من دم کله به چې د جامو ته یو شی د وینې ولګېده قالت بریقها نو قالت ګوره دا قالت دلته په معنا د وینا نه دی قالت بریقها اشاره به وکړه پاګې دیتا یعنی او به مګلا په لاړو باندې لاړې به پی اوتو کړي او چې شوی و نو دا لاړې به پی اوتو کولی چې دا پسته شي نو بیا په مساعت هو بظفر بیا به لري که پونوک پاینس لاړې په اوتو کوله او به پونوک د ځانه دسې لري کړي. حسبت باندې دادا چې او به سندل دی له پونوم باندې. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. امام بخاری باب دی استعمال د خوشبوئی د ښځې دپاره پنیز د لامبلو د دې باندې د حیض نه کله چې ښځې ماهواري پوره شي او دا بیا غسل کوي نو دا به استعمال د خوشبوئی کوي او استعمال د خوشبوئی خاص دغه محل چې په کومو ځایونو باندې وینه لګیږي په هغه ځایونو باندې به هغه خوشبوئی راکاږي ځکه د دې وینې دپاره یو وږمه غوندې ده نو دا بیا خاوند ته ډېر بده لګي نو دا به استعمال د دغه کوي عام طور سره اوس په روایتو کې راشي د مشکو استعمال به هغوی کو په هغې باندې. اوس دا وګورئ دې ته حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت دا صحابية دا
كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاثنا. كنا ننهى او منگا زنانا بندې دې بشو منگا نه بکې دې شو منگا تا د دې خبرې چې ان نحد على ميت چې منگا غم راضي وکو او منگا غم خورګي وکو او منگا ماتم وکو په یو میت باندې فوق ثلاثن پورته درې ورځونه درې ورځې زیات په یو میت باندې منگا چې کوم ده نو هغه غم خورګي نه کو الا على ازواج مگر خزبا سوق بمناوي خپل خاون باندې اربعه اشهر وعشره سلور میاشتې او لس ورځې او دا سوق په بل چا باندې سړی نشي کولی او ولا نکتحلو او نبا منگا رانجه استعمالو ولا زنانا او ولا نتطیبو نبزان خوشبو یکو او ولا نلبس صوبا مسوغا او نبا مسبوغا او نبا گندو منگا یو جامع رنگ شوی الا صوب عصف مگر اگا جامع که پا گولی عصب باندی او دگا شی رنگ شی نو خیر دی او قد رخص لنا عند الطهر منگ له اجازت راکړی شوی دی په وخت د ځان پاکولو غسل کولو کې کله اذا اغتسلت احدانا کله چې غسل کوي یو تن زمونږ من محیضها د حیض خپلنا پس کې اجازت راغلی دی فی نبضة من قسط اظفار د په دې کې فی نبضة په یو ټوکړه کې د هغه قسط اظفار چې دا د یو خوشبویی نوم دی د هغې خوشبویی نه یو ټوکړه به راوالي او په ځان پورې به اومږي وکنا ننهى عن اتباع الجنائز او معتویه وایي ومونږه زنانه په زمانه د پیغمبر کې منع کېدی وشو مونږه د اتباع جنازو نه چې تاسو په جنازو پسې نه ځئ اوس خو چې مړی وشي نو په لارو کوڅو کې ښځې را روانې شي چېرته روانې یاره پلانې مړ دی مال چې دیدن به وکړو ولې د تا لپاره اوس هغه کتل چې مړ شه جایز دي څه دا چې ژوندی او تالی لیدل جایز نه و نو چې مړ شو هم تالی لیدل جایز نه دي پوهېږئ په دې باندې نو دا به رواني ځکه چې دا خو په دې کور کې دغه څه ناځي چې څه کار وپېښېږي زه به وځم د کوره خراجتن ولاجتني ده نو چې ګورم دا او بیا پړونی وړونی هم لرې کړه هغه بورکې هم لرې کړې اوس په لوپټو کې روانې په لوپټه کې روانې د سر چونټکې شاته په لوپټه کې ښکاري دا ښځه به د الله او د رسول مخې ته ځي او دا مؤمنه ښځه ده او دې مؤمن ښځې مؤمن پلار دی او مؤمن ورور دی او مؤمن خاوند دی او دا بې غیرته ورته دونه نشي ویلی چې دا ته په څه شي کې ما پسې ناست دی او ما پسې روانې ته خو ټوله ښکاري کمیس دی بیا ښکاري پرتوک دی بیا ښکاري او لوپټه دې نرۍ په سر کړې ده د سر ویښته دې پکې دننه شلم کلي پورې ښکاري نو دا ننهى عن الجنائز د خبره باندې مې خبره کوله رواه هشام ابن حسان عن حبسه عن ام عطیه عن النبي صلی الله علیه وسلم دا خبره هشام کړې ده چې زوی د حسان دی او هغه د حبسې نه کړې ده هغه د ام عطیې نه کړې ده او هغه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په حواله کړې ده باب دلک المرأة نفسها اذا تطهرت من المحیض وكيف تغسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع بها اثر الدم امام بخاری باب دی ثابت په بیان د مغلو د زنانه کې خپل ځان لره دا زنانه چې کله د حیض نه فارغ شي نو ځان به ښه کلک مږي کله اذا تطهرت من المحیض کله چې دا پاک شي د حیض نه او وکیف تغسلو غسل به څنګه کوي وتاخذ فرصة روا بلی یو ډکره
یو قطعه د مالوچو یا د وړۍ ممسکتن چې هغه به خوشبویه کړی شوي وي، په خوشبویۍ کې به هغه مالوچ ووهي، هغه وړۍ به په خوشبویۍ کې ووهي. نو فتتبع بها اثر دمې، بیا بیا ورپسې کوي په هغه ځایونو باندې چې په کومو ځایونو وینه لګېدلې ده، لکه دا شرمګاه او د شرمګاه دا ارد ګرد په دې باندې به هغه خوشبویداره کپړه یا خوشبویداره مالوچ یا وړۍ دا به پرې راکاږي، دې دپاره چې هغه کومه وږمه د وینې ده بدبویي ده هغه لرې شي. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن سفية عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها إن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم من غسلها من المحيض، یقینا یو زنانه تپوس کړ پیغمبرنا د غسل خپل د حیضنا، فامرها نبی علیہ السلام ورته حکم وکړو، نو فامرها کیف تغتسلو، ته به څنګه غسل کوي؟ قال خذي فرستن، روابلی یو قطعه د مالوچ یا د وړۍ او یا فرستن یو ټوکړه من مسکن د مسکونه براوالی، نو په تطهری بها په دغه مالوچو باندې چې په مشکو کې ګډ شوي دي په دې باندې به ځان پاکې. زنانه ورته وایي رسول الله ته قالت کیف اتطهر بها، د الله پیغمبره په دغه مالوچو یا په دغه وړۍ چې په دای کې والې شوې ده په مشکو کې زه به پې څنګه ځان پاکوم؟ قالت طهري بها، ماړې ځان پې پاک کا. قالت کیفه، څنګه پې ځان پاک کم؟ قال سبحان الله، پیغمبر خدا وایي الله له پاکي ده، دا اوس په دې نه پیږي، دا د خدای بنده په دې نه پیږي. پیغمبر خدا ورته وایي تطهري بها، ماړې درته یم ځان پې پاک کا. بیبي وایي فاجتذبتها الیه، ما دې ولي نه ونیوله ځان ته به یې راټکواله چې راځې خوښه خدای دې میراته کا، ته اوس پیغمبر خوا په دې خبرو نه پوهېږي. فقلتو تتبعي بها اثر الدم، ما ورته وویلې چې دا د پیغمبر خدا مطلب دا دی چې کوم ځای پورې د دې وینې آثار خوا لګېدلي وو او تا وسینځلي دي په دقې یې راکاږه. باب غسل المحیض او باب غسل المحیض دا څنګه دی؟ حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشة ان امرأة من الانصار ويو زناد انصار د قبيله قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، پیغمبر خواته وی کیف اغتسل من المحیض، دا الله پیغمبره زبا د حیض نزان څنګه لامبما؟ قال خذي پرستن 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 ممسکتن، رواخلا یو لامبا اغا خوشبویی چې خوشبویه کړی شوې ده، وتوضئي ثلاثه او درې ځلې په ځان پورې راکاږئ نه اودس پې وکړه، استنجا پې وکړه. ثم ان النبي علیه السلام استحیا، بیا نبی علیه السلام له حیا ورله، نو فاعرض بوجهه مخې د دې نه واړو او وکالت ورته ویل چې توضئي بها، نو فاخذتها فجذبتها، ما دا ښځه راونیوله ځان ته مې راښ کړه، فاخبرتها بما يريد النبي صلی الله علیه وسلم، او ما خبر کړه چې د پیغمبر خدا دا مراد دی چې کومو ځایونو پورې دا وینه را ستا لګېدلې ده په هغه ټولو رایې کاږه. دا بابو امتشاط المرأة عند غسلها من المحیض، امام بخاری باغ دی استعمال د ګمنځې او سر ګمنځول
په وخت د لامبلو د زنانه کې د حیض نه کله چې دا ښځه د حیض نه ولامبي نو ښه سر به خپل پاک کی او بیا به په ګومنځ باندې ښه ګومنځ کی او مطلب دا دی چې ښه سر سړه به وکړي نو خاوند ته به ځان پرې تیار کړي دا یې معنا ده. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت احللت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم في حجة الوداع نیت تاړما د حج د رسول الله په معیت کې په حجة الوداع کې فكنت زوما ممن تمتع دا هغه چانا چې هغه حج تمتع کولو یعنی نیت د عمرې تړلیو ولم يسق الهدي او دا هغه چانا هم چې هغوی ځان سره قرباني نه بوتلي نو چې چا نیت تمتع او قرباني نه بوتلي نو زه هغې کې شامل وم نو په زعمت انها دغه دا حاضت په زعمت وای دا چې زه دا ځان حسابوي زه حیضه شوما ولم تطهر او زما د حیض زمانه پوره شوې نه وه حتی دخلت لیلة عرفه حتی چې شپه د عرفې راله او زه لا پاکه شوې نه یم ورځې پوره شوي نه دي. قالت يا رسول الله هذه ليلة يوم عرفه اے دا الله پیغمبره دا د عرفې شپه ده او سبا عرفه ده او په عرفات باندې ودرېدل مال په کار دي زه به څه چل کوم ما خو لا عمره هم نه ده کړې وانما كنت تمتعت بعمره ما نیت تړلی و په عمرې باندې فقال لها رسول الله صلی الله علیه وسلم انقضي راسکی سر اوس پړه وامتشطي او ګمنځې کا وامسکی من عمرتک قلار شد عمرې ده بس عمره پرېږده عمره ستا نیمګړې پاتې شوه یعنی اترکی اعمالها فقلت ما ففعلت ما دا کار وکړ دغه مې پرېښوده عمره فلما قضیت الحج کله چې حج مې سر ته ورسو امره عبدالرحمن لیلة الحسبه نبی کریم حکم وکړو عبدالرحمن زما رور ته په شپه د هغې کاڼجنې ځمکې باندې چې نبی علیه السلام په هغې کې مدینې طرف ته وځي نو حسبې ته راځي دغه یو کاڼجنه ځمکه ده او دا هغه ځای هم دی چې په کوم ځای کې کفار په زمانه د کفر کې د پیغمبر خدا او د هغه د کورنۍ د بیکاټ دپاره راجمع شوي او یو بل یې قسمونه ورکړي دا هغه ځای دی. نو په اعمرني عبدالرحمن په ما عمره وکړه د تنعیم نه د مسجد عایشې نه مکان عمرتي په ځای د هغه عمرې زما په ځای د هغه عمرې زما باندې چې کومه ما د هغې نیت تړلی او بیا رانه پاتې شوې وه التي نسکتو هغه چې ما د هغې احرام تړلی و. باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحیضه امام بخاری باب دی ماتول د زنانه خپلو کونسو لره چې دا زنانه به خپلې کونسۍ ماتې کي وبه سپړي عند غسل المحیضې په نیز د لامبلو د اوداسه باندې چې د محیض کله چې دا د محیض نه او د ماهوارۍ نه فارغه شي او لامبي نو سړی به سپړي. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام نبي عن عائشه قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجه اوتو منګه په داسې حالت کې چې منګه برابرېدونکي وو دغه میاشت ذي الحجې سره. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من احب ان يهل بعمره تاسو کې چې د چا خوښه وي چې نیت وتړي د عمرې نو فلیهل د عمرې نیت یې وتړي. فإني لولا إني أهديتو کچرته نه وی دا چې ما قرباني ځان سره راوستې ده نو لأهللت بعمره ما به نیت د عمرې کړی وی نو فأهل بعضهم بعمره بعضې ملګرو نیت د عمرې وکړو وأهل بعضهم بحج او بعضو نیت د حج وکړو وكنت أنا ممن أهل بعمره او زم دا هغه چا نه وم چې ما نیت د عمرې وکړو
فادرکنی یوم عرفه اوموند مال ورځ د عرفې وانا حیض نو زه لا په حیض کې وم دغسې فشکوت الی النبي صلی الله علیه وسلم ما شکایت وکړ نبي کریم ته فقال دعی عمرتک عمره دې پرېږده او وانقضي رأسک یعنی دا زمونږ ترجمة الباب دی وانقضي رأسک کونسی دی اوس پړه او واهلی بحج نیت ته حج وتړه فقلتو حتی نو ففعلت ما دا کار وکړو حتی اذا کان لیلة الحسبه کله چې شپه شوه د کاڼي جنې ځمکې چې مدینې ته راوتلو شپه د سبا به ځو نو ارسل معي اخي زما سره زما ورور ولېږه عبدالرحمن زوی د ابوبکر نو فخرجتو زه تنعیمه زه ووتمه مسجد عایشې ته یعنی خپل بیا دا ته مسجد عایشه اوس خلک وایي دا تنعیم دی دا حرم چې دی ما ته وګورئ دا حرم داسې دی چې کله حضرت ابراهیم بیت الله ساز کو او دعا یې وکړه نو جبریل راغی جبریل ورته راشه چې تا کومه دعا د حرم دپاره کړې ده او کوم حرم تاله الله درکړ چې د هغې بریدونه درته وښیم د هغې بریدونه نو په هغې باندې چاپې راتاو کړه نو دا په بعضې طرفونو کې لکه د عرفات په طرف باندې 14 کیلومیټره دی خو د مسجد عایشې په طرف باندې 3 کیلومیټر دی عزیزیې طرف ته هم ډېر دی د بل طرف ته هم داسې ډېر دی خو د ټولو نه زیات لرې چې کوم دی د عرفات ځکه چې هلته هغه مسجد نمیره چې ورته وایي د دې څه حصه په حرم کې ده او څه حصه چې کوم دی په زمین حل کې ده پوهېږئ په دې باندې او عرفات زمین حل کې دی هغه د دې نه بار دی ځکه خو به قریشیان چې کوم دی نحن حمص نو دوی به نه وتل عرفات ته دوی به لنډ مزدلفې ته مزدلفه په حرم کې دننه نو ځکه دی وایي فاهللت بعمره مکان عمرتي بس ما نیت ته عمرې وتاړه په ځای د هغه خپلې عمرې باندې قال هشام ولم يكن في شيء من ذلك هدي نه وه په دې کې په دې یو شي کې ما هدي نه قرباني وه ولا صوم نه روژه وه ولا صدقة او نه په دې کې چې کومه دی نو دغه دا ډوډۍ ورکولو د مسکینانو ته دا هشام د خپل خیال مطابق خبره کوي نور ستاسو حاشیه نمبر 3 کې دا خبره لیکلی شوې ده چې د عایشې ام المؤمنین نبی علیه السلام غوا لاله کړې ده یعنې قرباني ته کړې مطلب دا ده هدیه ورته دا کړې باب قول الله عز وجل مخلقة وغیر مخلقة امام بخاری باب پیش کوي په تفسیر او تشریح د دې آیات د الله کې د دې آیات کې چې الله رب العزت فرمایي مخلقتان و غیر مخلقتن الله رب العزت چې د انسان تکوین کوي او دا نطفه د رحم د مور کې ورپریوزي نو کله کله دا محلقتن دې کې د وینا د نطفې نه وینه شي ټینګه وینه شي او د هغې نه بوټۍ شي او په بوټۍ کې چې کومه دی نو غوږونه او سپیمې او سترګې دا پکې په رښتیا برابر کي او غیر مخلقتن معنا دا ده چې د ده تخلیق پوره ونه شي نو دا هغه سقط شي نیمګړی پرېوځي اوس د دې باب سره د دې تعلق څه دی د دې قول نو یو خو ما دا خبره وکړه چې دا امام بخاری تفسیر کوي د دې او ترجمه کوي د دې دا دلته بره لیکي وعن جابر اهدى عن عائشة دا ټکی وشو دا مخلقتن یعنی مصورتن معنا شکل پکې ساز شوی یعنی خلقا تامن او غیر مخلقتن معنا دا ده چې دا هغه سقط نیمګړی بچی دی وروى الطبري عن ابن مسعود قال اذا وقعت النطفه في الرحم
د حاشیه وې مالکه دې ته ګورئ وایي عبدالله زوی مسعود کله چې واقع شي نطفه په رحم کې بعث الله ملکا الله فرشته راولیږي وقال یا رب محلقه او غیر محلقه اے الله دا خو تام الخلقت دا یا تام الخلقت نه ده نو فإن قال غیر محلقه کدا فرشته وی غیر مخلقه ده نو مجه الرحم رحم او غرزي وی تو کی مجه تو کلو ته ویل کیږي نو هغه دا وی غرزي رحم نیمګړې دمن وینته نه سازش او وإن قال مخلقه که فرشته ورته وی چې دغه دا مخلقه ده قال یا رب فما صفت هذه النطفه د دې نطفه صفت بسي نو په ذکر الحديث واسناده صحيح وهو موقوف لفظا او مرفوع ده حكما وقوله نطفة بالرفع والتنوين اي وقعت في الرحم نطفة وفي رواية القابسي بالنصب يعني خلق دغه کم ده خلقت یا ربي نطفة یا خلقت یا ربي نطفة ونداء الملك بالامور الثلاثه دا چغه چې دا فرشته وي نو ليس في دفعة واحدة دا په یو وخت کې نه وي بل في كل حالة وحالة بلکې بين كل حالة وحالة فمنځ یو حالت او د بل حالت کې فاصله ده مدة تتبين من حديث ابن مسعود الآتي في كتاب التقدير چې انها 40 يوما یو خبره چې فرشته کوي د دې په منځ کې 40 ورځې ده گئی نو 120 ورځې ته ورسیږي دا معنا ده نو من حديث الآتي في كتاب القدر چې انها 40 يوما مناسبت د دې حدیث ترجمه سماره حاشیه زدي د پاره وېما چې دې آیات د دې ترجمه الباب سره سم مناسبت دي من جهه ان الحديث المذكوره مفسر للآيات وقال ابن بطال غرض بخاري بإدخال هذا الحديث في باب الحيض تقوية مذهب من دغدا من يقول مضبوطي مسلک داغه چا چې وای چې ان الحامل لا تحيز د حاملې حیض نه ده یو مسله ده لکه چې د حاملې خزي حیض راځي او کنه راځي دا مختلفون پیدا نو پاغه خلکو باندې دا هغه خلکو د مذهب ته دغه کوي دغه تایید کوي بخاری چې هغه وای د حاملې حیض نه راځي او دا جمهور مسلک دی دا قول د کوفیینو دی د احمد دی د ابو ثور دی د ابن منذر دی او د طائفه د علماو دی وإليه ذهب الشافعي في القديم وفي الجديد امام شافعي ته ذهاب کړي په پخوانی قول کې او په نوي کې هم نه او د شافعي مسلک دا دی چې وذهب الشافعي في القديم وفي الجديد پخوانی قول امداد اوس امداد چې انها تحيز حاملې باندې حیض راځي وبه قال اسحاق هم په قائل له او د مالک نه روایتان دي یو روایت کې وی راځي او په بل روایت کې وی نه راځي خو جمهور کله کوفی علما محققین په دې دي چې حیض نه راځي دا حیض پر هغه کې څنګه راځي او نو ځکه دا وایي چې ومدام اعمال ویل دا حدثنا حماد عن عبيد الله ابن ابي بكر عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى یقینا الله پاک تبارک وتعالى وکل بالرحم ملکا مقرر کړی دی په دې رحم باندې یو فرشتہ یقول دا و یا ربی نطفه یا ربی علقه یا ربی مزغه دا 40 دن پستا یو आवाज ور کوي فاذا اراد الله ان يقضي خلقه کله چې الله اراده وکي د پیدا کولو د انسان دغه ساز کینا قال وی دغه وای فرشتہ اذکر ام انثى اے الله دا بن الکی کی جنای وی شقی ام سعید اے الله دا بن بدبختی کنه بدبخته وی فمرز خدای بخوري سو د مور په خېټه کې د رزق فیصله شوې ده پوي گئی
وایي دی به خوري څه ومل اجلو نیټې څومره ده دنیا کې به څو ورځې قال په یکتب فی بطن امه دا خبرې د مور په خېټه کې ولیکلی شي د دې وجې نه یو سړی وایي که نه وایي جنون منک ان السعی رزق وایي ستا دا لیونتوب بس دی چې ته وایې دا روزي په منډو تړلو کې ده جنون منک ان السعی رزق ستا پوره لیونتوب دا دی چې ته وایې دا روزي په منډو تړلو کې ده دا په دې کې نه ده وایي جنون منک ان السعی رزق ويرزق فی غشاوته جنین حالانکه د مور په خېټه کې په دریو پردو کې دننه ماشوم ته روزي ملاویږي کم سروس کوي کم زمینداری کوي کم دکانداری کوي کم تجارت کوي او کم هیرون ولا خرڅوي آتا رزق ملاویږي ويرزق في غشاوته جنين جنون منك ان سعي رزق او فإن غدا بين وي چې اصل خبره بین الکاف والنون اصل خبره د کاف او د نون په منځ کې ده چې الله وغواړي کن نو فیکون پس موجود شي نو خبره په د کن تیاریږي فإن الامر بین الکاف والنون فإن الامر بین الکاف والنون خبره د کاف او د نون په منځ کې ده دا یو لوی د اعتماد سبق دی چې قرآن موږ ته دا راکړی دی او دا احادیث موږ ته دا راکوي نو سم خیال وای کو بس کومه زه بس پې کوم پرې روان یا الله موږ په حدیثو د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم باندې پوهه کړي ای باندې موږ له پوره عمل کولو توفیق راکړي خدای د دې احادیثو نظام پرې ګرد دنیا خاص پاکستان کې راولي څوک ول کار کوي کامیابی کې څوک مخالفت کوي تباہی کې خدای زموږ ټولو ناراضي شي خاتمه زموږ ټولو په ایمان اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره